دما عزیزانو بختیار کاکی رحمه الله تعالی یو لوی ولی الله تیر شوی د دوی تربیت کې مور ډیر لوی کردارو ماشوم د چکلا دو جب زده کړه نو مور یې پلار ته وایي چې دا ماشوم بونځه او مدرسې ته ورواله قاری صاحب ته حواله کا چې وخت یې ضایع نشي پلار یې راغی پلار یې کېنولو په جومات کې قاری صاحب سره قاری صاحب قاعده ورته راواخیسته بچیا وایه چې اول اعوذ بالله ټکه ورته کو د ټول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویله چې استاد خو نه بسم الله وباسله د ټول بسم الله الرحمن الرحیم ویله اوس استاد باندې باتا صاحب پرځ کوي په دې مې کې الحمدلله شروع کا استاد ورته وایا چې الحمدلله رب العالمین ولا ضالین ته اور رسولا په نور وایا به بسم الله شروع کړه او الف لام میم ذالک الکتاب شروع شو استاد ته خوند ورکو پلار ته خوند ورکو په هغه محفل کې شاګرد لګیا دی هغه استاد چې د ته قاعده راخیسته د الف با تصاب ورته خای د ماشوم په هغه محفل کې 15 سپاره په یاد ورته تیر کړی سبحان الله استاد ورته وای چې دا د څنګه حافظ ما ته راوسته دی ما هو قاعده ورته راواخیسته تاسو ویل چیرته سبق نه دی ویلې اوس په سبق شروع کا وای جی زه خو نور په کیسې باندې نه پوهېږم خو په کور کې مې هم سبق ته نه دی کېنولی په جومات کې مې هم چېرته نه دی کېنولی چې په څه یې زده کړي دي ماشومه څنګه دې دا زده کړلی وایي مور به مې چې کله مچن او ژرنده راتاووله زه بیا هغې کې کېنولی وم نو مور به مې په قرآن مجید قرآن حمید تلاوت شروع وکړله قرآن مجید قرآن حمید بیا لوستلو نو ما په ذهن کې به کېناستلو الحمدلله دې ځای پورې مې دا ټول قرآن زنده یاد کړی دی لکه د خپلو بچو تربیت کوئ خو یوه خبره درته کوم موږ تاسو بچو په وړاندې کله ازادي کوو یا دا نه پوهېږي خو دا کیمرې څونه کیمرې لګېدلې دي دو ته د خبرو چل ورځي دا کیمرې پسې باندې پوهېږي خو ما څونه حرکات دي هغه نوټ کوي که نه نوټ کوي ماشوم چې پیدا شو د کیمرې کار شروع کړو ستا حرکات او سکناتو نه په دماغو کې فوټوګان کې نوي هغه نه یو تصور د ذهن کې کېني او آخر کار بیا هغه سړی نه یا نیک جوړېږي یا نه بد جوړېږي د ماشومانو په وړاندې احتیاط کوئ بهرحال کور ته چې راوستلو خاوند خپلې ښځې ته وایي چې زما زوی باندې څه کړي دي څه مې به کړي دي قرآن دې څونه ورته ښودلی دي ما خو بلکل نه دی ورته ښودلی وایي بیا څنګه یې زده کړو بس الله تبارک وتعالی حفظ توفیق را کړی دی قرآن حافظ یم نو بچای به مې غېږ کې کېنولو او دا به مې غنم اوړه کول او ما به قرآن ورته لوستلو کدی کې څه یادې کړي وایي 15 سپارې درنه یادې دي مور یې ویل چې بس اوس موقع جوړه شوه بچی ته انعام په ځای باندې مور څه وایي مور ورته وایي ای بچیا څنګه راغلې وایي سبق مې ووایي اوس وږی ای بچیا مخکې زمون د کور کس وې نو روټۍ به ما ځکه درکوله اوس خو د الله د کور کس یې الله نه غواړه نو په جړا شو چې څنګه به الله پاک نه زه روټۍ غواړم نو دې روټۍ په هکړې یو ځای پټه ایښې ده ورته بچیا لاړ شه اودس وکړه اودس یې وکړو راشه 2 رکعته نفل وکړه لمونځ یې وکړو وایي لاس پورته کړه معصوم دی ورکوټی معصوم دی الله ته ووایي چې مور روټۍ نه راکوي وایي چې ته د الله کوروال سړی الله نه غواړه نو دی الله ته په جړا شو چې کله یې برحمتک یا ارحم الراحمین په ورته وایي بچیا اوس ګوره الله پاک بچو ته انتظام درته کړی وي نو ګرځېدو یو ځای روټۍ یې مونده کړله او په منډه باندې مور ته راغی چې الحمدلله روټۍ مې مونده کړه وایي بچي یو یې خوړه بسم الله ورته وویله روټۍ وخوړه داسې تربیت یې کولو یوه ورځ خاوند او ښځه دواړه یو کار پسې تللي وو چېرته خپلوانو خواته دعوت و یا واده و هغې ته تللي وو او چې کله د چوټي ټیم شو اوس دا ښځه پریشانه شوه الله ما خو زوی ته څه روټۍ ایښې نه ده نن به دی اودس هم وکړي لمونځ به وکړي الله نه به غواړي او ده ته به روټۍ میلاو نه شي
نو دا خو به ډېر لوی مسله جوړه شي او په لارې را روانه دی او جاړي یا الله ما دا کار دې دپاره کړی و چې دا خپل بچي تعلق مې تا سره جوړولو یا الله جل شانه که نن ده ته روټۍ میلاو نه شوه نو یا الله جل جلاله عما نواله د زما دا بچی به متنفر شي وایي به دا خو مور راته کېښودله الله ما ته روټۍ نه ده راکړې یا الله جل شانه زما لاج وساته او خپل طرف نه څه د روټۍ انتظام ورته وکړه کور ته راغله زوی واده دی خپل بچي ته وویل چې بچیا پاسولو چې کله پاسېدلو نو مور ورته وایي چې زما نه روټۍ دې خوړلې وایي مورې نن خو مې داسې خوراک کړی دی چې داسې خوراک مې په ټوله ورځو کې عمر کې نه دی کړی وایي څنګه وایي چې رالم تاسو مې نه کړو موندو ډېرې چغې مې ووهلې اخر مې خپل اودس وکړو مونځ مې وکړو الله ته مې وجړل نن دې المارۍ ته ورغلو یو داسې عجوبه د خوشبویي وال خوراکونه پکې پراته وو الله تبارک وتعالی خو نن ډېر بهترین انداز کې ماته خوراک راکړی د ما ځانو خپلو بچو تربیت کوئ